बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په تیر لیکچر کې مونږ د ایکسرسایز 5.5 کوېسچن نمبر 1 سال کړو. کوېسچن نمبر 2 او 3 چې دا په کورس کې نه دی انکلوډ دی وجنه مونږ به وس کوېسچن نمبر 4 سال کوو. کوېسچن نمبر 4 زموږ سره دی if a is equal to abc, b is equal to 2 3 4 5, then state whether the following relations show one-to-one correspondence between the elements of a and b. If not, what kind of relation they are. نو تاسو له دوه ریلیشنز درکړي دي او سیټ ا بی هم را کړی دي. دا به اول معلومه وي چې د سیټ په دې دوانو ریلیشن کې د ا او بی په منځ کې 1-to-1 کریسپانډنس ایگزیسټ کیږي او کنه. که فرض کا 1-to-1 کریسپانډنس نه وي نو بیا تاسو دا وګورئ چې دا کم ټایپ اف ریلیشن دی. نو اول خو به تاسو دا وپېژنئ چې 1-to-1 کریسپانډنس څه ته وایي. بیا به دا کوېسچن سال کوم. 1-to-1 کریسپانډنس چې کوم دی دا یاد وساتئ چې مثال په طور زموږ سره یو سیټ ا دی یو بی دی نو زموږ سره به د سیټ ا او بی په منځ کې 1-to-1 کریسپانډنس الوي چې کله د بی هر یو الیمنٹ چې دی دا فیرډ وي د سیټ ا د صرف یو الیمنٹ سره. When each element of set B is paired with only one element of set A. مطلب دا چې د A او B په منځ کې هر یو element assigned وي، د A هم هر element assigned وي، د B هم هر element paired وي یا assigned وي. دې نه علاوه نه په A کې repetition وي او نه په B کې repetition وي نو دې ته به موږ وایو 1-to-1 correspondence. یا په نورو ساده الفاظو کې چې ډومین به د سیټ A برابر وي، رینج به د سیټ B برابر وي او نه به په A کې ریپیټیشن وي او نه به په B کې ریپیټیشن وي نو دې ته موږ وایو 1-to-1 کریسپانډنس. نو بیا راځئ چې اوس موږ دا ریلیشن R1 وګورو چې په دې کې زموږ سره 1-to-1 کریسپانډنس ته کنه. نو R1 زموږ سره دی A2 B3 C4. تاسو به دا سرکل به ورته ډرا کړو. دا سیټ A شو، دا شان دا سیټ بی شو. سیټ ا چې کوم دی هغه سره A B C دی او سیټ بی زموږ سره دی 2 3 4 او 5 دی. نو د ریلیشن ته وګورئ A چې دا فیرډ ده د 2 سره، B پیرډ ده د 3 سره او C پیرډ د 4 سره. نو تاسو اوس وګورئ چې د A خو هر یو الیمنٹ پیرډ دی خو د B چې دی دا هر الیمنٹ نه دی پیرډ، صرف 5 پاتې شوی دی. نو دې وجنه R1 زموږ سره 1-to-1 کریسپانډنس پکې نه ایگزیسټ کیږي. تاسو بولی گئے چې is there does not exist 1-to-1 correspondence between A and B in R1. په R1 کې زموږ سره 1-to-1 کریسپانډنس نشته. ولې؟ بیکاز وجه به ورته وښایئ ځکه چې ون element of set B is not paired. یو element چې دی هغه پاتې شوی دی، هغه پیرډ نه دی. دې وجې نه به زموږ سره دا 1-to-1 کریسپانډنس نه ایگزیسټ کیږي. دې نه بعد بیا موږ ته وایي چې کم ټایپ اف ریلیشن دی دا. نو تاسو وګورئ په ډومین کې د A برابر دی، په ډومین کې ریپیټیشن نشته نو فنکشن خو شو. خو رینج ته وګورئ چې تاسو وګورئ چې از رینج of R1 and not equal to B with no repetition. repetition پکې هم نشته او د B برابر هم نه دی. نو چې نه پکې رینج اول چې موږ سره رینج د B برابر نه نو دا n2 فنکشن شو او دویم چې ریپیټیشن پکې نه نو دا 1-to-1 فنکشن شو. نو دا هم n2 دی او هم 1-to-1 دی او چې کله هم n2 او هم 1-to-1 نو هغې ته موږ وایو انجکټیو فنکشن. تاسو بولیږئ چې so R1 is an injective function. याद उसाते
په کتاب کې چې کوم جواب دی هغه لیکلی چې R1 چې دی دا زموږ سره 1 to 1 فنکشن دی. دا 1 to 1 خو دی خو دې سره سره دا زموږ سره n to فنکشن هم دی. نو دا 1 to 1 هم شو n to هم شو نو دې ته موږ وایو انجکټیو فنکشن. د دې نه بعد به بیا موږ R2 چې کوم دی هغه ولیکو. نو R2 چې دی R2 زموږ سره دی A3 B4 او C3. نو هم دا ګورئ A چې دا پیئر دی د چا سره د 3 سره، B پیئر دی د 4 سره، C پیئر دی د 3 سره. نو تاسو ګورئ چې یو خو زموږ سره 2 او 5 نه دی پیئر شوي. د دې نه علاوه 3 چې کوم دی دا د 2 ایلیمنټ سره اساین شوی دی، دا پیئر شوی دی. نو دا 1 to 1 کرسپانډنس پکې نشته. تاسو به لیکئ there does not exist 1 to 1 correspondence between A and B in R2 because two elements of set B is not paired. د دې نه علاوه دا کم ټایپ اف ریلیشن دی. نو فنکشن خو دی په ډومین کې ریپیټیشن نشته، خو کم ټایپ اف فنکشن دی. نو دا رینج چې کوم دی دا بی برابر نه دی او ریپیټیشن دی. نو دې وجې نه تاسو به ولیکئ چې رینج of R1 R2 not equal to B with repetition. repetition پکې هم دی. نو دا به زموږ سره صرف R2 is N2 function. دا به صرف N2 1 to 1 به نه. د دې نه بعد به موږ کوېسچن نمبر 5 سال کوو. کوېسچن نمبر 5 زموږ سره دی چې if x is equal to 1 2 3 4 y is equal to 5 6 7 8 then write. نو دا شپږ پارټس دی په دې کې. نو موږ به یو پارټ لیکو، ډایرکټ به هغې سلیوشن بیا لیکو. نو فرست پارټ چې دی موږ ته وایي چې د ایکس نه وای پورې یو فنکشن ولیکه. نو فنکشن زموږ سره چې کوم شرایط دي چې اول خو به ډومین چې کوم دی دا سیټ ایکس برابر دی. د فرست سیټ چې دا ایکس دی ډومین به د سیټ ایکس برابر او په رینج کې که مطلب ریپیټیشن ناشي که د وای برابر یو که نه، خو ډومین به خامخا د ایکس برابر وي. د دې نه علاوه په ډومین کې به ریپیټیشن نه. نو دا دوه شرایط به مونږ دې ته به ګورو او دلته به مونږ یو ریلیشن ولیکو R1 نوم به ورکو R1. نو هغه به شي 1 5 2 5 چې کم لیکه ستاسو مرضي ده. په رینج کې وسره د سیټ وای نه کم ایلیمنټ راخلی، خو په سیټ ایکس کې به نه ریپیټیشن نه ځي او نه به پکې یو ایلیمنټ زموږ سره انپیئرډ پاتې کېږي. بیا به 3 راواخلو. 3 مثال 8 شو، ستاسو په خپله مرضۍ د رینج نه یو ایلیمنټ د سیټ بي نه راخلی او 4 7 شو. نو ګورئ دا زموږ سره یو فنکشن شو د ایکس نه تر وای پورې. د دې نه علاوه پارټ 2 زموږ سره وایي چې a 1 to 1 فنکشن فرام ایکس ټو وای. نو 1 to 1 فنکشن خو په ډومین او فنکشن خو به مطلب په ډومین کې به نه ریپیټیشن وي او د دې نه علاوه ډومین به د سیټ ایکس برابر وي. خو د دې نه علاوه د 1 to 1 فنکشن لپاره زموږ سره چې کوم بل شرط و هغه دا و چې په رینج کې به هم زموږ سره ریپیټیشن نه وي. نو زموږ به ولیکو R2 به هغې ته ووایو چې زموږ سره شو 1 د 5 سره، ریپیټیشن به په رینج کې هم نه راولو 2 د 6 سره، 3 د 7 سره آسان ولیکئ او 4 د 8 سره. بلا شی جوړی دي شو، خو دا پکې مونږ یو سمپل راواغستو. نو ګورئ نه په ډومین کې ریپیټیشن شته نه په رینج کې شته. نو زموږ سره دا شو 1 to 1 فنکشن. د دې نه بعد 3 پارټ وای زموږ سره
A relation which shows that there exists one-to-one correspondence between x and y. یو ریلیشن ولیکئ چې موږ ته دا ښیي چې د x او د y په منځ کې ون ټو ون کرسپانډنس دی. نو د ون ټو ون کرسپانډنس دپاره زموږ سره شرط دا و چې د رینج کې به ریپیټیشن نه او د سیټ y به هر ایلیمنٹ پیرډ وي د سنگل ایلیمنٹ اف 6 x سره. هغه به سمپل که د R2 واپس دلته ولیکئ هم صحیح دی او که لږ چینجز پې کوئ هم صحیح دی. هغې ته به ډایرکټ سالوشن کوم R3 ورته ولیکو 1 6 ولیکه بیا 2 5 ولیکئ 3 7 ولیکئ او 4 8 ولیکئ. نو دا زموږ سره ون ټو ون کرسپانډنس و نه په رینج کې ریپیټیشن او نه په ډومین کې ریپیټیشن راغی او هر ایلیمنٹ د ایکس او د وائی چې دی دا پیرډ دی د صرف د سنگل ایلیمنٹ سره. بیا پسې پارت 4 دی. پارت 4 زموږ سره وایي ا فنکشن وچ از آن ټو فرام ایکس ټو وائی. یو فنکشن به ولیکئ چې آن ټو وي. نو آن ټو فنکشن مطلب دا چې رینج به د سیټ بی برابر وي. نو همدغه R2 او R3 چې کوم دی نه آن ټو فنکشن هم دی ولې چې په دې کې رینج دا ستاسو سره د سیټ بی سیټ وائی برابر دی خو تاسو بدلته ولیکئ جی 4 نمبر ا فنکشن which is on to from خپدی کې وای چې y to x دی. نو y to x ته خیال کوئ فرست وس به فرست سیټ زموږ سره y راشي y to x. نو موږ به لیکو اول به زموږ سره سیټ فرست ډومین والا سیټ به y راشي او رینج والا به x راشي. نو آن ټو کې به زموږ سره چې رینج کمی دا به سیټ x برابر ول چې زموږ سره y to x دی فرست سیټ y راغی. نو موږ به یو ریلیشن راوالو R4 بوت وایو او هغه کې به زموږ سره ګوره فرست ډومین چې دی هغه به زموږ سره سیټ y. نو 5 1 د دې نه علاوه 6 3 7 2 او 8 4. اوس وګورئ چې رینج په دې کې وګوره 1 3 2 4 1 2 3 4. نو رینج د ایکس برابر شو. نو زموږ سره دا یو فنکشن دی او هغه دی آن ټو فنکشن. بیا زموږ سره 5 نمبر وای چې بایجکټیو فنکشن فرام x y to x. نو بایجکټیو فنکشن مطلب چې هم n to v او هم آن to v او هم چې دی 1 to 1 وي. نو هغه زموږ سره R5 باغې ته وایي اخا بایجکټیو فنکشن فرام دام y to x دی. نو فرست ډومین به زموږ سره د y راځي. نو هغې کې به تاسو لیکئ R5 از ایکول ټو دا ورته واپس هم لیکلی شئ ولې چې دا هم آن ټو دی او هم 1 to 1 دی. نو تاسو ورته داسې ولیکئ 5 1 6 2 7 3 او 8 4. دا زموږ سره یو بایجکټیو فنکشن دی. ګوره 1 to 1 هم دی نه په رینج کې ریپیټیشن شته نه په ډومین کې شته او رینج چې دا سیټ بی برابر هم دی. نو دا زموږ سره بایجکټیو فنکشن شو. د دې نه علاوه 6 نمبر وای فنکشن فرام x to y. دا بیا x to y شو مطلب فرست x شو سیکنډ y شو which is neither 1 to 1 nor on to. چې نه 1 to 1 یا نه آن ټو وي مطلب n ټو جوړ گئے کنه n ټو فنکشن شاجو پر رینج کې ریپیټیشن راولې سیټ y رینج بر سیټ y برابر نه زموږ سره یو ریلیشن لیکای ډایرکټ لیکم R6 بشي زموږ سره فرست چیر ډومین بر x راځي. نو 1 5 بیا به ریپیټیشن راولې 2 5 دا 1 to 1 شرط ختم شو. دا اوس 1 to 1 نشي کېدی. بیا 3 6 او 4 7 بس نه رینج د سیټ بی برابر شو ولې چې سیټ 8 مونږ پیرډ نه کو 8 ایلیمنٹ چې کوم 8 دی دا مونږ د وای ایلیمنٹ چې دی دا 8 هو دا مونږ پیرډ نه کو دا x سره د دې نه علاوه ریپیټیشن پکې هم راغی. نو دا نه چې کوم دی زموږ سره آن ټو شو او نه 1 to 1 شو بلکې دا صرف n ټو فنکشن شو. نو دا زموږ سره شپږم پارت هم سال شو. Question number 6 زموږ سره دی چې let a is equal to 1 2 3 4 5 check whether of the following sets are function on a. A function indicate their range
which function is on to. نو تاسو به دا درې ریلیشن زموږ له راکړي دي کې به تاسو ګورئ چې کم یو زموږ سره فنکشن دی او کم نه دی. خو فنکشن آن ا مطلب ډومین هم زموږ سره رینج دی او رینج هم ډومین هم ا دی رینج هم ا دی، یا فرست ایلیمنٹ هم د سیټ ا نه دی او سیکنډ ایلیمنٹ هم د سیټ ا نه دی. نو بیا که دا فنکشن نو زموږ سره موږ ته وایي چې رینج یې ولیکئ او بیا راته دا هم وایي چې کم یو پکې آن ټو فنکشن دی دا پکې هم معلوم کړئ. نو ریلیشن نمبر 1 چې دی هغه 1 5 2 3 3 3 4 2 5 1 دی. نو دا به اول موږ معلوم کوو، د دې لپاره په سرکل ډایګرام باندې به وکړو چې کوم سرکل به ډرا کړو. دا شو ا او دا شو زموږ سره دا هم ا شو. ا ایلیمنٹ ولیکئ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. وس د ریلیشن ته ګورئ 1 چې دی دا 5 سره پیئرډ دی دا 5 سره شو، 2 چې دی دا 3 سره دی 3 هم د 3 سره دی او 4 چې دی دا 2 سره دی 5 د 1 سره دی. دې ته ګورئ په ډومین کې ریپیټیشن نشته او ډومین چې دی دا د سیټ ا برابر دی. تاسو به ولیکئ چې ډومین is equal to a with no repetition. repetition पे हम निष्ठा तस बुद्धि के so it is a function on a जकाची डोमेन और रेंज द्वारा ई दी और रेंज बेउली कई रेंज is equal to 1 2 3 और 5 4 पके न दे सेंड दे वजन दे त मूंग आन टू फंक्शन नशो वेली ची कलर रेंज द बी बराबर शो नॉट इक्वल टू बी दे नो देता आन टू फंक्शन नशो वेली. देन बाद बिया पार्ट 2 दे जमु सरा पार्ट 2 हम ची दे आगा जमु सरा रिलेशन दे 1 1 2 4 3 2 4 1 और 5 3 देर पारा हम दगा सर्कल्स जोड़ को ददवाना ए दी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. नो 1 द 1 सर फियर दे 2 द 4 सर फियर दे 3 जी 2 सर फियर दे 4 द 1 सर दे और 5 द 3 सर दे. नो गोरे पर डोमेन की रिपीटिशन हम निष्ठा और दा जमुंग सरा हर एलिमेंट असाइन दे तो बोले कहीं डोमेन इज इक्वल टू ए विद नो रिपीटिशन. so it is a function the function show on a और रेंज जे जमुंग सर तासु बोली कहीं आगा द बी बराबर ना दे बोली जे 5 पे के पाती शवे दे आगा दे जमुंग सरा 1 2 3 और 4. नो देता मुंग फंक्शन वैल्यू शो हो आन टू फंक्शन होता न शो वेले. देना बाद बिया पार्ट 3 दे पार्ट 3 बहम जमुंग सरा दगा शानवी पार्ट 3 बोली को आई के जमुंग सरा रिलेशन ची कमरा कड़े दे आगा दे 1 2 2 1 देन बाद दे 3 1 पदी को हम रिपीटिशन रहा है 4 4 और 5 5. नदी के वस दा बिया सर्कल्स बजा रखें 1 2 3 4 5 दा ए दा हम ए दे 1 2 3 4 5 नो 1 द 2 सरा 2 द 1 सरा 3 हम द 1 सरा 4 द 4 सरा और 5 द 5 सरा. नो तास बोली कहीं डोमेन पदी को हम रिपीटिशन निष्ठा इज इक्वल टू ए विद नो रिपीटिशन. रिपीटिशन निष्ठा so it is a function on a और रेंज बेउली कहे 3 पे के पाती शवे दे
نو هغه به شي 1 2 4 او 5 not equal to b. نو چې b برابر نه دی نو دا ان ټو فنکشن دی ته مونږه نشو